مات کې قاری کوي نو د هغه والم نه دي پکار. زموږ علما فرمایي یو ماشوم د هغه سبق نه وی نو 3 ډبه ورله ورکه خو درمیانه ډېر تیز به نه وی او په مزم نه 3 ډبه درمیانه د هغه د وجود مناسب 4 ورله مو ورکوه هغه م ورله په مخ باندې ډبونه مو ورکوه دام د ضرورت د وجې نه ګنې بچي وال نه دي پکار ځکه چې یو پردی ماشوم ته ووو نو د هغې بخښنه به غواړې د چا نه وا د پلار نه خو غوښتی نه شي ځکه چې والي دی ورله زوی دی نو پلار ته یې اختیار دی چې هغه تا ماب کړي او که ته وایې چې د ماشوم نه بخښنه او بخښنه غواړم هغه نابالغه دی هغه تا ته اخره بخښنه کولی نشي او نه د هغه اخره بخښنه تا ته معتبر ده نو د ماشوم نه دی مخنه بخښنه نشي اخیستی ځکه هغه نابالغه دی او پلار ته د اختیار شته دی نه د هغه هغه وال د ځان سره اخرت ته یوړل زمون قاریانو ځان سره چوکې خودي او د اوبو د پیپې زیات ځان سره خودي نو پته نه لګي چې قاری دی او که قهاري دی نو سیبس هغه پیپې که د ماشوم سر له راوبرو او که د هغه تندي لی راوبرو او که د هغه غوږ لی رابرو او که د هغه پوزې لی راوبرو ښه برابر یې وسنډي نو چې پلار یې ورله راشي وایي دا دومره څوک ماشوم وي او ته پې دې پټو ته وګوره دا پرتوګ ولښکته کې دی کوناټو ته وګوره دونه پټې دې پې ودرولې دي دومره ظلم څوک کوي نو دی ورته ظلم تاسو کوئ تاسو ظلم خو ته کوې ورته وایي زوی دی سبق نه یادوي تاسو ظالمان یې هلکه پټې پې ته ودرولې دي انصافداره او ظالم یې پلار شو نه وال مه کوه د دواړو جهان